بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو. زه یم اکرم الله صدیقي او دا ټیم کې تاسو شب قدر میډیا سنټر ګورئ. قدرمندو دا مهال مونږ د شب قدر موټر بارګینز کې ولاړ یو، کومه کې چې د څو ورځې مخکې د دوو فریقانو ترمنځ یو شخړه مخې ته راغلې وه. په دغه کې دوه فریقانو په منځ کې په خپلو منځ کې فایرز هم کړي دي او دغه کې څه خبرې مخې ته راغلي دي. زما په شا باندې به تاسو وینئ چې د پښتنو رواج دی جرګه کیږي او په دغه جرګه باندې بیا ټول امنه کوي او دغه کې بیا فیصله کیږي. نن په دغه ځای کې موجود یو چې هغې کې جرګه وشوله او په دغه جرګه کې د هغې دواړو خپل منځ کې راضینامه وشوله، روغه شوله. په دغه کې منډې تړې هرې ځلې مقصود به یو ورسره ملګرو کړي دي. راځئ هغې سره ملابېږو، چېرته مه ځئ. دا مسله دا وه زموږ د چې کوم برادري ده ما سره چې کوم یونین کې کوم شورومونه دي، عثمان کار سنټر او شیراز کار سنټر، د دوی درمیان کې یو سودا شوې وه. زموږ جاوید بی پکې منځ کې سودا کړې وه. په هغې کې د بایومیټرک څه مسله راغلې وه، ورځ نیمه مخکې وروسته شوې وو. نو په دې باندې څه خفګان جوړ شوی و. نو په دې کې الحمدلله بیا اقرار ماما، ملتان ماما، اصغر لالا، داسې نور موږ سره مشران وو. نو ګلزاده له زه په خپله یونین صدارت ایز صدر زرعالم سچو صاحب ډي اس پي صاحب موږ سره تعاون وکړو او دا کار په خیر سره ختم شو. فیصله هم په څه باندې وکړله؟ فیصله هم جي داسې وکړه چې کوم د دوی کوم یو بل سره مطلب بقایا جات یا سو هغه هم وکړه او چې کوم نقصان ازاله شوی ده هغې ازاله هم ورته وکړه. کوم سړي نقصان شوی دی پوه شوې. او د جرګې والا پکې د خپل طرفه داسې یو مختصر پروګرام یو زمونږ یو کشر و هغه پکې راغلو، هغه څه تکرار کړو د دوی د بل کشر شیراز سره. نه یې کې یو اف آی آر شوی سچو صاحب ته موږ دغه کړو. نو بس په هغې کې م انشاءالله ضمانتونه ارسو شو او دغه شو تنازع ختم شو. اول چې کوم دی هغه محمد شهزاد کار سنټر او رفیق دی او شیراز دی او پریق دوم چې کوم دی عثمان کار سنټر علي حیدر جاوید او دا اغوی زاملو جی. او آینده هم که داسې قسمه څه مسایل لازي، داسې د جنگ جګړې مسایل لازي، دا لازمن راځي، بارګین کې هم راځي، بازار کې هم راځي، کور کې هم راځي، چمګاونډ کې هم راځي. هر یو څیز پولیس ته پرېښودل نه دي په کاره. د پولیس طریقې کار د حل کېدو هغه مختلف وي د جرګې د طریقې کار نه. جرګه د ټولو نه چې کوم دی په دې وخت کې افضل څیز دی او چا چې د جرګې خبره منلې ده هغه په عزت کې پاتې شوی دی. که یو سړي نه 10 مرګ هم شوي دي او هغه جرګې هغه 10 مرګه بخلي دي او هغه سړي خبره منلې ده نو هغه عمر له په عزت کې پاتې شوی دی. او چا چې د جرګې احترام نه دی کړی هغه عمر له چې کوم دی د بې عزتۍ سره مخ وي. د جرګې احترام زموږ د سپریم کورټ جج هم کوي، زموږ د ملک صدر هم کوي، مونږ هم کوو او تاسو هم ټول کوئ. ریاست چې کوم دی تاسو به اورېدلي د ریاست زړه نه وي. د ریاست چې کله زړه پیدا شو نو بیا ریاست نه پاتې کیږي، هغې بیا ټوکړي ټوکړي شي، یو صوبه یو طرف ته لاړې شي، یو صوبه بله طرف ته لاړې شي، هغه ملک ختم شي. موږ ته چې کله هم یو وقوه راپورټ شي نو موږ کوشش کوو چې هغه په سختۍ سره هغه خلکو سره لږ پیش راشو. هغې کې موږ لږه توند مزاجي مو وکړو، لږ پکې ترخم شو، ډب ډوب هم پکې ورکړو. خو د هغې مقصد دا نه وي چې یاره زه خپله بدماشي ښکاره کړمه یا زه دا سړی چې کوم دی په ده باندې هسې ظلم زیاتی وکړمه یا دی بې عزته کړم. نه، زموږ مقصد دی چې بهی دی روغې ته تیار شي، دی آینده د دې قسمه مسایلو نه ځان چې کوم دی هغه وساتي. او که داسې قسمه مسایل لا شي او دله یو جرګه راشي هغې ته لږ په اسانه باندې چې کوم دی کیني او د هغې خبره لږه په اسانه باندې مني. زموږ صرف مقصد چې کوم دی هغه دا څیز وي. څنګه چې تاسو وکتل دلته د یو دوو تناړه په منځ کې یو شخړه راغلې وه، جګړه شوې وه. هغې کې به د جرګې چې کوم مشران هغوی به کې خو سالس روډ پلی کړو. هغه خبره د میډیا په وساطت تاسو وکتل چې یاره هغه خیر ته الله پاک ورسره به کې سچو صاحب او مشرانو خپل کوشش وکړو. زه عام ولس ته یو پیغام دا ورکوم چې یاره ستاسو منځ کې کله داسې جنګ جګړه داسې تلخ کلامي کېږي نو تاسو د جرګې سهارا اخلئ او جرګې ته خپل موقف وړاندې کوئ چې خبره خیر ته ورسې، خبره ډس ته ونه رسې، خبره ډېره لرې لاړه نه شي. ځکه چې بیا په دې ټیم کې دښمني کول یا جنګ جګړې کول دا ډېر سخت کار دی. نو زما عام ولس سره یو پیغام دی چې تاسو دغه حساب د جرګې مشرانو سره رابطې کوئ، جرګې مشرانو له ورځئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي درې خبرو زه تاسو ته قسم خورم ما نقصت صدقة من مال. یو زه تاسو ته د خدای په ذات قسم خورم چې په صدقه او خیرات باندې مال نه کمیږي. دا خبره مو اورېده. زکات دې ورکړه، دا مو وایه چې زما پیسې کمې شوي، خیرات دې وکړو، صدقه دې وکړه، کال ته بیا ګوره چې ستاسو زیاتېږي که کمیږي.
یو په دې خبره پیغمبر اسلام قسم خوړلی ما نقصت صدقه من مال او دویمه خبره وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وایي زه د خدای په ذات قسم خورم کوم سړي سره چې زیاتې وشي او دا سړی راپاڅي هغه ورته ووایي چې بس ما معاف کړې بس ټیک ده تا ما څه زیاتې وکړو ما معاف کړې الله رب العزت به د دغه سړي عزت زیاتوي ګوره د پیغمبر خبره ته کوم ښه ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا یو سړی دی ته په دې ښه پوهېږې چې دا کمزوری سړی دی خو ما ته یې بد رد وویل یا خبره وکړه ته وایې چې یاره د ده نه زه نه انتقام او بدله اخیستی شم داسې دومره سړی خو نه دی خو نه ته د الله د رضا دپاره معاف کړې چې یاره بس ما معاف کړې نو الله رب العزت به ستا عزت زیاتوي یوه او وما تواضع لله الا رفعه الله دا درې خبرې واورئ الله دې په موږ له عمل کولو توفیق راکړي